په زندګو کې راوستله. په دې باندې د الله تعالی شکر گزار جوړېدل پکار دي. ما محترم او عزیزانو، الله تعالی ډېر کریم او رحیم ذات دی او هغه د خپلو بندګانو د بخښنې لپاره بهانې ګوري چې زما دا بنده به یو عبادت داسې وکړي چې هغه به په اخلاص سره وي، نو زه به د ده مغفرت وکړم او د ده ګناهونه به معاف کړم او جنت ته به داخل کړم. د دنیا ته الله تعالی مونږ رالیږل د دغې دپاره یو چې د خپل رب رضا او د رسول الله مبارک په زندګۍ باندې زمونږه زندگی تیر شي، نو هله د انسان کامیابیږي او الله تعالی په داسې لار باندې بوځي چې هغه د کامیابۍ لارې. زما محترم ستاسو مخې ته زه نن د یو داسې بیمارۍ او د زړه د زنګ په حوالې سره خبره کومه. زما طبیعت هم ټیک نه دی، د سر باندې مې درد راغلی دی، خو د مشرانو د حکم تعمیل به کوو. هغوی چې مونږ ته څه حکم کوي نو هغه خبره به مونږ منو او د هغې د تحت به مونږ لاندې چلیږو. نو الله تعالی دې ما ته د داسې وینا توفیق راکړي چې دغه وینا زما د قیامت په ورځ باندې د بخښنې ذریعه وګرځي او تاسو ته الله تعالی د داسې اورېدلو په داسې نیت سره توفیق درکړي چې دغه اورېدل د قیامت په ورځ باندې ستاسو د بخښنې ذریعه وګرځي. زما محترم او عزیزانو، الله تعالی یو بیماری ذکر کړې ده په قرآن مجید کې، او دغه بیماری داسې بیماری ده چې دا د ټولو بیمارو او د ټولو بدو کارونو او د انسان زړه چې د الله تعالی نه اوړي او د انسان زړه سختیږي، نو دا دغه لویه بیماری ده چې هغې ته ویلی کېږي حسد. د چا په زړه کې چې حسد وي نو دغه حسد دا لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، او د حسد د وجې نه د انسان په زړه کې بغض پیدا کېږي. بغض ګناه کبیره ده، او چې کله ستا د چا سره حسدي ستا په زړه کې به هغه ته بغض پیدا شي، او چې کله پکې بغض پیدا شو نو ستا به دا سوچي د ده د دشمنۍ او د ده د بې عزته کولو چېرې داسې یو موقع به کله راځي چې د دې انسان زه بې عزتي وکړمه، او ستا زړه به همیشه د دې سړي سره په دشمنۍ کې کوشش کوي. دا هم ګناه کبیره ده. دا څومره ګناهونه چې د انسان په زړه کې پیدا کېږي دا ټول د حسد د وجې پیدا کېږي. حسد د عربی زبان لفظ دی او په پښتو کې حسد هغې ته ویلی کېږي چې انسان الله تعالی خوبصورت پیدا کړی دی او ته اوس دا په زړه کې وایې چې خدایا دا سړی ته خوبصورت پیدا کړی دی، ښکلی دی پیدا کړی دی، نو چې زه دې همداسې پیدا کړی وی او دا نه وی د ده دا حسن دې مال را کړی وی نو څومره به ښه وی. د یو سړي سره مال دولت ډېر دی
او ته چې خدای دغه مال دی واخلي او مال راکي او دغه سړی دی په خپل مال باندې په خپل گاڑی باندې په خپل کور باندې په خپل سپینه کپڑا کې بدی شي داستا په زړه کې حسد د انسان سره او دغه بیا بغض پیدا کوي دا بیا دشمنی پیدا کوي نو د ټولو ګناهونو جرړه چې دا هغه حسد دی حسد په د زړونو نه وباسو زړه با صفا ساتو او رسول الله مبارک فرمای چې انسان داسې دی چې داغه په زړه کې حسد دی نو د ليله القدر په شپه باندې الله تعالی ټول ګناهګار مسلمانان بخي چې د په دغه شپه باندې سم غواړي د خپل رب نه نو الله تعالی ولا هغه ور کوي خو چې یو انسان په زړه کې د مسلمان رور سره حسد دی نو دغه انسان الله تعالی په دغه شپه باندې هم نه بخي میدان عرفات کې الله تعالی ټول انسانان چې کم دی هغه بخي او په دغه ورځ باندې الله تعالی د ګناهګارو خلکو هم مغفرت کوي بخشش کوي بعضی خلک داسي چې هغه ګناهګار په دغه مجلس باندې تیر شي پرشته او ته وي زمونږ رب دا انسان هم بخي په دې موقع باندې وی دغه مې هم بخلې ده په دې موقع رسول الله مبارک فرمای چې د یو انسان په ځل کې بل مسلمان رور ته حسد ده نو میدان عرفات په دغه موقع باندې الله تعالی دا انسان نه بخي دا دومره لویه ګناه ده او دا د ګناهونو جرړه ده حضرت آدم علیه السلام نوح علیه السلام چې کله کشته تیار کړه او دا غي سره چې کوم ملګری ور سره دا غي په مدد سره هغه کشته تیار شو الله تعالی وتدا پیغام را لېګلو چې په دې خار باندې زو عذاب را ولم د وبو په شکل کې نو الله تعالی وت فرمای وصنع الفلك باعیننا ته کشته جوړاو مونږ بتا تر دې کشته د جوړولو طریقه درخایو نوح علیه السلام کشته جوړوله نو خلکو باغه زمانہ کې چې کم خلک وغیو پسې خاندل وی کشته خو په وبو کې چلیږي او نوح علیه السلام لګیا دې په وچه باندې کشته جوړای او بیا داسې کشته نه هغه غټه بیړۍ و هغه خلکو به خاندل ټوکې ټقارې مسخرې به پسې کولې وی نوح علیه السلام په داسې ځای کې کشته جوړ کړه چې هلته اوبه نشته دی نوح علیه السلام به ورته فرمایل چې تاسو اوس په ما پورې خاندئ داسې وخت په الله راولي چې زه به بیا ګوره په تاسو پسې خاندم بهر حال کشته تیار شو د الله تعالی په حکم باندې او پاغي کشته کې سړی یو طرف ته خزی بل طرف ته او زناور هغه بل طرف ته دا طبقه په کې جوړې شوې تاخونه جوړ شوی چې کله دا کشته تیار شو نو الله تعالی اسمان ته حکم وکړ وی تراوريګه په دې ځمکه باندې او ځمکه ته حکم وکړ ته لاندې کمی وبچ ستادي هغه راو خټ کوا وبراو خټ کې دی دا الله تعالی د طرفه یو عذاب راغی او په دغه کې دا زناور چې کله نوح علیه السلام د ځان سره په دې کشته کې محفوظه کول والله ته سوال وکوي الله زه خدا زناور په دې کې نشم یو ځای کولې وی د هر یو نوع نه کاغه هر قسمه زناور دي دا غینه دو یو خزا او یو نر دا زناور ته صرف پیدا په کومه طریقه زر دی کشته کې د ځان سره زې کوم وی ته صرف आवाज کوا او نور کار زما دی والله تعالی هغه زناور هغه شرم خو
او کاغه هر قسمه زناور وغه د یو بل سره دوستان جوړ شو په دغه یو طبقه کې اوسېده. په هر صورت کله چې باران ناتیز شو زمکې اوبه را پرېښودې کشتۍ په روانېدو شوله. په دې کې دریو یا دوو یا کسانو د نوح علیه السلام ملګري نو دوی چې وکتل داسې به دې کشتۍ کې نو په یو ګوټ کې یو بوډا سړی ناست په ګوټ کې یو بوډا سړی ناست ملګري پسې راله ته څوک یې دغه راله بیا نوح علیه السلام ته عرض وکړ چې الله رسوله په دې کشتۍ کې به دغه ګوټ کې یو بوډا سړی ناست دی او دغه خو نه زمونږ ملګری دی او نه مونږ مخکې چېرته لیدلی دی او نه زمونږ سره یو ځای کېږي دلته چې زمونږ سره یو ځای نوح علیه السلام ته ارشاد وفرمایه وی دا راولئ زما مخې له چې کله یې راوست نو نوح علیه السلام ته فرمایي ته څوک یې وی بس دا بے وسه بے کسه غریب سړی ما عمر دی کشتۍ کې د ځان سره پرېږده وی څنګه دی پرېږدم په کشتۍ کې بے وسه او بے کسه پرېږده ته یې څوک که مسلمانې ټیک تر حاضر دی مسلمانانو سره شا دا کشتۍ ما جوړه کړ د دې دپاره ده چې مسلمانان به په دې کې محفوظ وي که کافرې نو نیسو دی د لاسو د خپو نه واپس دی ورچو دغې کافرانو او که اوس مسلمانېږي نو کلمه ووایه مسلمان شه او زمونږ سره راځه وی د الله رسوله نه مسلمانېږم نه ستاسو ملګری یم او نه د کافرانو ملګری یم نو یې څوک یې بدماشه وی زه ابلیس شیطان زه ابلیس یم نوح علیه السلام ته وفرمایل تا خو موږ په دې کشتۍ کې نه پرېږدو په دې غوزارو وی نه پرېمې دی قسمونه یې شروع کړه او مینتونه او زارۍ یې شروع کړه چې ما په دې کشتۍ کې خامخا د ځان سره پرېږدم نوح علیه السلام ته وفرمایل په یو شرط پرې پرېږدو وی څه شرط دی هغه دا شرط دی چې ته ما ته هغه خبره وکړه چې زما مسلمانان رونه هغه کله عبادت کوي نو ته په زړه کې د هغې اچې چې دا عبادت مه کوه ګناه طرف ته د هغې میلان کې نو د ټولو نه لویه ګناه کومه یوه ده چې هغه انسان جهنم ته ورچوي د شیطان ته وایي ابلیس ته شیطانو ته وایي ګوره د ټولو نه لویه ګناه چې ده هغه زه دوه ګناهونه صرف پیژنم بس چې د انسان عبادت هم تباه کوي د انسان د دنیا زندگی هم تباه کوي او د انسان د آخرت زندگی هم تباه کوي هغه دوه ګناهونه دي وی کم وی هغه یو حسد دی او یو حرص دی یو حسد دی چې زه یې تباه کړی ما حسد زه تباه کړی ما د حضرت آدم علیه السلام سره ما حسد وکړ الله تعالی هغه راولېږه د خاورې نه جوړ کړ ټولو فرشتو ته دا حکم وکړه چې دته سجده وکړي او زه داسې نه وم ما چې کوم دی حضرت امام غزالی رحمت الله علیه په کتاب المنهاج کې هغه لیکلي دي چې شیطان د ابلیس چې کوم دی د 80,000 کال عبادت کړی دی د الله تعالی او بل پرون په سبق کې شرقایت سبق ما پڑھاواو نو پاغې کې رااله چې دا ابلیس دا جن نه جن دا د جناتو نه دی خو د دومره زیات عبادت کړی دی دومره زیات عبادت کړی دی چې د دې عبادت د وجه نه الله تعالی د فرشتو ته اسمان ته خېجولې دومره لوړه مرتبه ول ورکړو 80,000 کال عبادت کړی دی د الله تعالی خو چې کله آدم علیه السلام راولېږه الله تعالی
او فرشتو ته حکم وکړو چې تاسو ته سجده وکړئ، نو ټول فرشتو الله تعالی د آدم علیه السلام ته سجده وکړه، او آدم ابلیس چې کوم شیطانو د سجده ونه کړله. خلقته من نار و خلقته من طین. زه خو الله تعالی ته د اور نه پیدا کړی ما، او آدم دې د خاورې نه پیدا کړی او د تورې خاورې نه دې پیدا کړی او خاوره همیشه په ځمکه پرته اور خو بره ټوپونه وي بره ځي، نو زه به اوس کته کېږم او آدم ته به سجده کوم؟ دا خو زه نشم کولی. ما حسد وکړو، حسد مې دا وکړه چې دا ټولې فرشتې ما ته سجده ولې نه کوي چې آدم علیه السلام ته سجده کوي. نو هغه حسد د وجه نه چې کوم دی الله تعالی زه داسې ذلیله وګرځولم چې د قیامت پورې زه ذلیل ما په ما باندې الله تعالی لعنت ولېږو او په آخره کې به ما جهنم ته الله تعالی ورچي. د څه د وجه؟ د حسد د وجه. همیشه د پاره خپل زړونه هغه یو بل ته بالکل صفا ساتي. حسد د هیڅ چا سره مکوي. بشمار مثالونه د حسد پراته دي. او هرڅه ګوره عبادت چې انسان کوي کنه، عبادت د ټولو نه بهترینه طریقه وسته یو عبادت داسې کې یا یو مثال در کوم په هغې باندې به تاسو بهترین پوه شئ. یو کس ته د هغې زوی شوی دی یا د هغې کره یو خوشحالي ده او هغې له ته ځې په دوکان کې چې کم دی لاړ شي هلته کې مټایي واخلې یا نور داسې څه څیزونه واخلې، 2 کیلو مټایي واخله او په شاپر کې واچو هغې له ویسه. او یو کس داسې راولګېد چې 1 کیلو مټایي واغسته هغې په بهترین ډبي کې بنده کړه، د پاسه به ګولونه ولګول او یو ګفټ په شکل کې تیار کړه، هغې ویوړه هغله. نو په دې ګوتۍ کې خو دې سړي 2 کیلو وړله او بل سړي په 1 کیلو وړله، خو په بهترین ګفټ کې تیار کړله. نو خوښه به هغې ته د ډبي دی ځکه چې هغې په یو بهترین سیس کې تیار کړله. دغه شان د خپل عبادت چې کوم دی کنه دا هم د یو ګفټ په شکل کې الله تعالی ته تیار کوي وی لګي. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها معصومه وا داغه واده شوی د رسول الله مبارک سره. رسول الله مبارک یو ځل کور ته راغی، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناس تر په خوا به د روپۍ چې کوم وینو دا به د سرو زرو د سپینو زرو روپۍ وي. نو دا لګیا وو دا روپۍ چې کومې ورسره وي دا یې صفا کولې، نښتې وه په ګوتو باندې دا روپۍ صفا کولې. مونږ چې مخکې ماشومانو پخوا نو پخوا به خلکو اکثر به زمونږ څه پیسې را سره وي نو مونږ به خاورې را واغستې یا څه چې کم دی نو پیسې به مګلې نو تکې سپینې به شوې. ماشومان کوي دا عمل، دا لګیا وو پیسې مګلې ښکلې کړې سپینې کړې. رسول الله مبارک مسکی شو، هغې تپوس یې وکړ چې دا ولې ته دا روپۍ سپینې؟ وی د الله رسوله پرون مې ستا نه اورېدلي چې کله څوک چاله صدقه ورکوي، پیسې وله ورکوي یا بل یو څیز څه ورکوي، نو د دې انسان لاس ته وروسته رسي او د ټولو نه اول د الله لاس ته رسي. نو زم لګیم دا پیسې صدقه کومه نو سپینومه نو چې دا زه چاله ورکومه نو د هغې لاس ته خو وروسته رسي، د ټولو نه مخکې د الله لاس ته رسي. د الله لاس ته رسي نو چې خرابې پیسې نو هغه ولې زه الله له ورکم، چې سپینې کم نو چې سپینې پیسې الله تعالی ته دا د هغې شانو چې څومره بهترین څیزي او هغه ته صدقه کې چاله ورکې دا الله تعالی ته چې کوم دی د ټولو نه خوښي. دغه شان د خپل عبادت دا یو بهترین جوړ کړي، په خضوع سره جوړ کړي، په بهترینه طریقه سره جوړ کړي او الله تعالی ته ګفت ولېږي. الله تعالی ته باغه د ټولو نه خوښ راځي. زما محترم او عزیزانو خبره مې ده د حسد پورې کوله. نو حسد د ټولو نه لویه بیماری ده. شیطان وایي چې زه حسد والم او دې ځای ته راورسولم
او حرس هغه آدم علیه السلام وکړو نو د جنت نه الله تعالی راولېږه دنیا ته. آدم علیه السلام الله تعالی جنت ته بولیو، وی دی ونې له به ګوتې نه وروړي. شیطان راغی او په څه طریقه سره د هغې کومه بیبي چې وه حوا علیه السلام د هغې سره میلاو شو او وی ګوره دې ونې له چې تاسو ګوتې وروړئ نو تاسو به بیا ټول عمر په دې جنت کې اوسېږئ او الله تعالی به له بادشاهت درکړي. وینا مونږ ته الله ویلي چې تاسو به دې ونې له ګوتې نه وروړئ، څنګه وله اوس ګوتې وروړو؟ هغه ورته قسم وخوړ، د الله تعالی نوم یې ورته یاد کړ چې کله ورته قسم وخوړ په هغه وخت کې خو نه چا قسم مخکې خوړلی و نه څوک وو. نو هغه حیرانه شوه چې د الله نوم یې ماته یاد کړ، نو چې دا د الله نوم څوک یادوي نو خامخا دا خو صحیح خبره کوي. هغه راله او په دې نیت باندې چې الله تعالی به مونږ ته بادشاهت راکوي، الله تعالی به مونږ په جنت کې همیشوالي دپاره دلته کې پاتې کوي. هغه ونیلی چې ګوتې وروړئ نو الله تعالی د جنت نه راویست او دنیا ته راولي. دا د حرس نتیجه وه. او د حسد نتیجه هغه ما تاسو ته مخکې وي، شیطان د کم ځای نه چې 80,000 کاله چا عبادت کړی دی او د عبادت د وجې نه الله تعالی هغه د فرشتو خواله بولی دی، اسمان ته یې خیجولی دی، هغه الله تعالی د حسد د وجې نه کم ځای ته راورسوه. نو حسد چې کم دی زړونه بالکل یو بل ته همیشه دپاره همیشه دا نه وایو چې یاره پلانکي سړي چې کم دی د هغه سره ګاډي ورسره دي، پلانکي سړي سره چې کم دی پیسې ورسره دي، پلانکي سړي چې کم دی ښکلی کور جوړ کړی چې دا د ده نه وی او ما جوړ کړی وی نو څومره به ښه. دا شی چې کم دی دا د زړونو نه وباسي. د زړونو نه چې کله انسان دا شی وویسو دا انسان کامیاب دی. بیا الله تعالی به تعالی هم درکوي، ته یې وغواړه د الله نه تعالی به هم الله درکړي. بل یې ورکړله بل یې ورکړله ته هم د الله بندی ته یې هم وغواړه تعالی به هم الله درکړي. محمود غزنوي د هغه یو غلامو د هغه څه به ډېره زیاته مینه ده کوله، ایاز نوم یو. نو نور وزیران یا غلامان چې کوم هغه خو په دې باندې سوځي چې یاره دا پلانکې سړی دی پلانکي سره مینه کوي او زمونږ سره دومره زیاته مینه نه کوي. هغه محمود غزنوي دغه کم غلام چې د ایاز د ده په دغه محل کې ځان له پټه ارمارۍ وه، هغې له به هر سحر ورته و کولاواله به او څه څیزونه پکې پراته و، هغه به یې راغسته او کتل به ورته هر سحر. دا کوم غلامان چې نورو دی خو د ده نه سوځېده، نو دوی وی چې یو ګیم ورته جوړو او د بادشاه ته دا لږ کم ښکاره کوو چې دا د ایاز سره مینه نه کوي. څه مشورې وکړله او د هغې تحت لاړه بادشاه ته یې ووي چې ستا دا غلام چې دی د ایاز دی ستا نه بهترینې ملغلرې پټې کړلي او دی په دې المارۍ کې ږدي او راځي او هر سحر ورته ګوري او چا ته یې ښیم نه، پټه المارۍ کولاو کي او تاله ورته پراته ده چا ته یې نه ښي. ویښه دا غلام ایاز راوغواړئ زما مخې ته. ایاز چې کله راوغوښتلی شو وی ایاز ستا جدا المارۍ شته پټه؟ وی او بالکل شته. وی ښه ته هغه تاله کې؟ وی او تاله کوم. خبرې هغه کمې خبرې چې ورته د نورو غلامانو کړوې وی ته هر سهار هغې له ورځې او څه څیزونه دې پکې ایښي دي چې هغه ګورې؟ وی بالکل جی هر سهار ورځم المارۍ کولاو کوم هغه څیزونه ګورم. وی چابي را چابي تې واغسته او نوکرانو له چابي ورکړه وی لاړ شئ شاوه د ایاز المارۍ چې د هغه وګورئ وی لټوئ دننه پکې څه پراته دي هغه ټول ما ته حاضر. اوس دا نور چې کوم ولاړو یو بل ته سترګې وهلې چې زه کار خو وشو، سترغلي وهل سترګې والې چې زه سړی خو مو ته کم ښکاره کړ. لاړ هغه غلامانه نور نوکران لاړه المارۍ کولاو کړه. المارۍ چې څنګه کولاو کړه نو په هغې کې زړې سپلۍ پرتې وې، یو زوړ پرتوک پکې پروت او یو زوړ کمیس پکې پروت. هغه یې راواغسته او راوړه د بادشاه مخې ته حاضر کړ.
چې کله حاضر کړه هغه نور حیران پاتې شو، خدای دا مونږ کنده دله که نسته او مونږ پکې پخپله ور وغورځي. چې کله دا حاضر کړه راوړه نو ودا څه دی، ودا خو داسې څه ښه څیزونه هم نه دي چې ته ورځې او پټې ګورې او هر سحر د دې دیدار کې. وی بادشاه سلامت، کله چې زه ستا محل ته رالم نو ما دا زړی سپلی په خپو کړی او دغه زوړ کمیس مې اغوستی و، زوړ پرتوګ مې اغوستی و. چې کله زه ستا محل ته رالم او تا زه ولیدم نو تا په ما باندې غټ احسان وکړ. او اوس زه خپلو سپلو ته ګورم، خپل پیزار ته ګورم، خپل کپړو ته ګورم، نو دا د هغې نه ډېرې زیاتې بهترینې دي. نو زه چې کله المارۍ ته ورشم هلته نو دا سپلو او د کپړو ته ګورم او دا د نفس ته ویم چې ګورئ تاسو ته ایازه ته ګورئ د دې قابل سړی چې ته دا زړې سپلۍ واچې او دا زړې کپړې واچې، ته د دې قابل سړی خو د بادشاه د باندې لوی احسان کړی دی چې تا ته بهترینه عهده درکړله او ستا سره مینه کوي، تا ته بهترین پیزار درکړی دی، بهترینې کپړې درته درکړلي. نو زه صرف د دقې دپاره ورځم او دغې ته دغلته ودرېږم. بادشاه حکم وکړ شابه د فایل راوړئ، کاغذونه یې راوړئ. د هر چا خپل فایلي کاغذونه هغه چې کله راوغوښتلی شو راوړو نو بادشاه پکې د خپل طرفه دا ولیکل هلکه د جومات د اګریزر دپاره جانده ده او ښه اخلاص پکې وکړئ، اګریزر یې راوړی او پیسې یې پاتې دي. بادشاه پکې د خپل طرفه دا ولیکل چې دا ایاس چې کم دی نو دا به د نن نه پس د ټولو نه نږدې سړی زما دی، دا به زما چیف سیکرټري. که د وزیر په لاس باندې ماته سره راځي نو هغه به هم ایاس ګوري او ماله به راځي. که زما بچی د چا سره مشوره کوي نو هغه به هم د ایاس څه کوي. که زما ښځه د چا سره مشوره کوي نو هغه به هم د ایاس څه کوي. او دغه نور غلامان چې کوم د حسد چې ورسره کړی و دغې ته یې ووي چې ته لاړ شه هغلته پلانکۍ غوجله کې چې کوم دی نو اسونه ولاړ دي د هغې هغه غوشیان جارو کوه، ته لاړ شه پلانکۍ هلته کې پټي دي هغه اوبه کوه، ته لاړ شه پلانکۍ دا چل کوه هغه چل کوه، ته پیزار صفا کوه پیزار سموه. نو دا حسد چې کړی الله تعالی ورته په دنیا کې هم هغه سزا ورکړله چې هغه کم کم کارونو ته ورسول او د چا څه چې کړی هغه هم الله تعالی د خلکو ته وښوده چې کم ځای ته یې ورساو. دا د حسد نتیجه ده. دغه شان زه درته نه وایم، قرآن مجید کې الله تعالی مونږ ته دا واضح پیغام را کړی دی چې حضرت یوسف علیه السلام کله خوب ولیده، د خپل طرفه واقعا نه د قرآن مجید فرمایي یوسف علیه السلام کله خوب ولیده، هغه رونه په خوب کې ولیده چې اوله سرونه او مور او پلار دا ماته سجده کوي. په څه طریقه سره هغه خبره چې کم دی نو دغه ته ورسېده، د رونو ته ورسېده او بیا هغه رونو د هغوی سره چې کم کیل وکړو او په کومه طریقه سره هغه کوی ته ورواچه او بیا الله تعالی اوږده قصه ده هغه ته نه وایم، مختصر کم مطلب چې مې دی هغه ده. الله تعالی مختصر دا چې الله تعالی هغه بادشاه جوړ کو او د څه د وجې دې رونو ورسه حسد کاو، د مرګ په چال باندې بولیو چېرې دا به مونږ هلته کې مړ کو دغه مونږ به رالږ اوس په ده ته سجده کوو، دې وړوکي ورور ته به سجده کوو. او پلار چې کوم دی بعضې داسې بچي چې د هغې سره پلار یو فطرتن شانتې مینه کوي یو بچي سره دوه بچو سره، په دې باندې الله تعالی چاته عذاب نه ورکوي. نو د یوسف علیه السلام ډېر زیات ښکلی و. رسول الله مبارک فرمایي کله چې ما د معراج سفر کاو یوسف علیه السلام سره ما ملاقات وکړ او چې ما ولیده نو یوسف علیه السلام ته الله تعالی دومره حسن ورکړی لکه نیمې دنیا ته چې الله تعالی کوم حسن دومره حسینو مینه به ورسه زیاته کوله. به هر حال الله تعالی هغه راوسو عزیز مصر یې جوړ کړ، د مصر بادشاه یې جوړ کړ او غرونه راله او د هغې په خپو کې کېناست. دا د څه د وجې دا یې حسد کړی د یوسف علیه السلام سره. الله تعالی یوسف علیه السلام کم ځای ته ورساو او چا چې ورسره حسد کړی و الله تعالی هغه کم ځای ته ورساو.
زما محترم او عزیزانو تاسو بدرون خدمت کې عرض دا ده چې د زړونه چې کم دی هغه یو بل ته بالکل صفا کو د چا سره حسد نه کو د چا سره پیسې ډېرې دي د چا سره گاډي دي د چا سره کور دی بنگله ده یا بل یو عزت ولا الله ورکړی دی علم ولا الله ورکړی دی هغه ولا الله ورکړلی ته تیمو غواړه تعالی الله در دا ټول ارسه چې کم نه دا څوک ورکوي څوک یې ورکوي ټول وای بیا یې وای الله یې ورکوي که نه یې ورکوي چې الله یې ورکوي نو د الله نه یې غواړئ ولې نو زړونه چې کم دی هغه یو بل ته بالکل څه کو صفا کو ٹھیک ته جي څوک به داسي چې هغه به د نن نه پس د چا سره که چا کړی په هغې باندې توبه وباسو هغې باندې توبه وباسو او چا چې کم دی په زړه کې راځي نو د هغې نه چې کم دی نو هم دا استغفار په هغې باندې ووایو او توبه وباسو چې الله تعالی بس د هر چا خپله معامله ده څوک مالداره دی جو مالداره دي چا سره گاډي دي جویي دي اوسه چا سره بنگله ده چا سره علم دی چاله الله عزت ورکړی دی مال هم ته الله چې کم دی دغه شانتي عزت راکړي بس زړونه چې کم دی د نن نه پس په صفا ساتو ټیک ده جي په دې باندې د چا وعده ده زما سره د ټولو وعده ده جزاکم الله خیر واحسن الجزاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين